هر نبی دا د لویو اخلاقو خاوند او زمونږ او ستاسو نبی صلی الله علیه وسلم چې دا د خلق عظیم والو د لویو اخلاقو خاوند میدان جنگ چې د کافرو سره په جنگ کې نو ښایسته اخلاق بهترین اخلاق نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د اخلاقو درس ورکاو د معاشرې په هر میدان کې او چې کله به هم جهاد ته تلل درس به ورته ورکړ چې ګوره خبردار د چا املاکو ته نقصان ونه رسوئ د چا دکان ته نقصان ونه رسوئ د چا کاروبار ته نقصان ونه رسوئ د چا ونې او بوټي ګوره کټ نه کوئ او د دغه کافرو بوډاګان ګوره قتل نه کوئ د هغوی زنانه قتل نه کوئ د هغوی ماشومان قتل نه کوئ دا د ښو اخلاقو درسو دا د بهترین اخلاقو درسو او دا هغه درسو هغه اخلاقو چې دې اخلاقو کافر په اسلام باندې مجبور کړي او راغلي دا هغه اخلاقو چې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ غوندې سړی چې د تورات عالم او د یهودو غټ عالم هغه فرمایي کله چې د الله نبی مدینې ته راغی خلک ورتلل نو امام دا وویل چې زم ورشم دا سړی وګورم چې دا څنګه سړی دی نو کله چې زه ورغلم خلق ته مخې ته ناسو او د خلکو منځ کې ناسو چې د لرې نه ورته ما وکتل نو ما دا فیصله هلته وکړه چې د دې سړي دا مخ دا د دروغجن انسان مخ نه دی دا د رښتینې سړي مخ دی ځکه د دروغجن انسان په مخ باندې یو نحوستي یو سپېرتوبي او د رښتینې انسان په مخ باندې نور یو رڼایي ما دا محسوسه کړه چې دا د دروغجن انسان مخ نه دی او چې کېناستم نو د ټولو نه لومبنۍ خبره چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کوله خلکو ته او دعوت یې ورکو نو هغه د الله د مخلوق د حقوقو دعوت ورک او وی فرمایل د الله نبی د دې خبرې دعوت ورک یا ایها الناس اطعموا الطعام اے خلکو له خوراکونه ورکوئ خلک مړوئ وابشوا السلام او سلام خوروي په معاشره کې سلام دا د محبت نښه ده دا د ښو اخلاقو نښه ده سلام او سخا او خلکو له خوراک ورکول دا ښه اخلاق دي او ته فرمایل د شپې الله ته ودرېږئ الله سره تعلق هم ساتئ